بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الافغان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نننی ویلا کې به د سره ډېرې مهمې خبرې اترې کوم او تر اخره پورې وګورئ. خو خبرې اترې کوو په ټیلپي باندې، یعنې تحریک چې نن 11مه ورځ شامله شوه. الحمدلله د دغه پاکستان بچو مارچ اثرات را شروع شوي دي او بیګا د شپې حکومت یو وارې بیا پټرول 8 روپۍ ارزان کړل او 15 روپۍ ډیزل ارزان کړل. خو اوس هم د تحریک د مشرانو غوښتنه ده چې عالمي منډی کې سریټ دی قوم ته د هغه شانتې ارزاني راشي. ګرانو کتونکو زه خبرې اترې کوم د پاکستان بچو مارچ د دغه غوښتنو دي کې 3 مهمې غوښتنې دي. یو ارزاني، یعنې د ګرانۍ په ضد باندې دوی میدان ته روتې دي. 11مه ورځ یې ده سند نه راتیر شو، په پنجاب کې داخل شو، بارانونه توپانونه د هیڅ پروا یې ونه کړله او صرف د قام د مفاد دپاره په دغه میدان کې موجود دي. دویمه غوښتنه ده هغه ګستاخان چې هغوی له سزا چې هغه دې وخت کې په پاکستان کې قریبا 15 یادېږي چې په سیف ایار شوي دي او څه د اف ایارونه پټ ساتلي شوي دي، د هغه غوښتنه ده. او دریمه عافیه صدیقي. عافیه صدیقي نن سبا ډېره غټه ایشو جوړه شوې ده او ایشو دم 80 کاله قید په هغې باندې ختلی دی او د القاعده سره په تعلقاتو په روابطو باندې په دغه الزام کې د هغه وخت پاکستانی ریاست امریکې ته حواله کړې ده او څوک پکې ملوث دي ټولې دنیا ته پته ده. ګرانو کتونکو د هر تحریک یو شروعات څوک کوي، خو نن په پاکستان کې ارزاني راځي او دا څه ناڅه ارزانېږي نو د دې کریډټ پاکستان بچو مارچ دغه یو کارکون ته او د تحریک مشرانو ته د ټیلپي مشرانو ته دغه کریډټ ځي. اوس موجوده وخت کې سینیټر مشتاق احمد امریکا کې موجود دی، هڅې کوي، کوشش کوي. نو خو دې کې راتلونکي وخت کې حکومت څه وکړي، څه کردار ادا کړي، نو دې کې د سینیټر مشتاق احمد یو مهم رول به یادېږي. ډېر خلک په سوشل میډیا باندې یا په دې وټساپ ګروپونو کې زه د بعضې خلکو نه اورم چونکې دلته کې سیاسي بدنیتي ډېره زیاته ده. هر سړی د کریډټ اخیستو په کوشش کې ده، عوام په ځای پاتې دي. لکه دې وخت کې چې څنګه د عوامو د ګرانۍ هېڅوک فکر نه کوي او فکر یې چې کوم دی صرف تحریک والا په میدان کې دي چې پاکستان بچو مارچ دی. دا اټل حقیقت دی، د هېڅوک انکار نشي کولی چې باد و باران کې را روان دي، خپل تیل په ټول پلازو باندې ټکسونه ورکوي، خپله خرچه کوي، خپله خوري، خپله سکي. قوم ته یوه مو غوښتنه چې قوم ته د ارزاني، قوم ته ریلیف او ورسره د ګستاخانو د عافیه صدیقي. دغه خلک دا وایي چېرې تحریک والا د عافیه صدیقي دپاره ولې اواز نه پورته کوي. نو ګرانو کتونکو هر بد عمل چې کوم دی هغه د تحریک د منشور برخه ده. په دې باندې باقاعده د مولانا سعد رضوي صاحب، د ډاکټر محمد شفیق صاحب تقریرونه پراته دي. ولې د تقریرونو تاسو انکار کوئ؟ او چې کله روانېدل نو هغه غوښتنې چې هغې کې سر فهرست دا خو هم یوه غوښتنه وه او ډېره مهمه غوښتنه وه. نو دا خو صرف د هغې خلکو دپاره چې دوی وله اواز نه پورته کوي. او دا کم خلک دي پته درته؟ دا هغه لونډې لپاړ او فتنې والا خلک دي چې په پارلیمنټ کې د امریکې په پارلیمنټ کې د عمران خان د کرسۍ د بچکولو لپاره 80 دستخطې مخې ته راغلي دي او دغه 80 کسان غوښتنه لري چې دله دې وزیر اعظم هم ورکړی شي، د سره ریلیف هم وکړی شي، د ده د خیال هم وساتلی شي، دی نور مه تنګوئ، دی پرېږده چې پاکستان درله سوځئ. خو چې ده ته څه ونه وایي دغه خلکه دا تورونه لګوي. نو دا تورونه خو د سره مسترد کیږي او مسترد کوم او د مستردېدو دیم تحریک والا د هر ظلم خلاف دی. ګرانو کتونکو په دې وخت کې چې 11مه ورځ ده باد و باران کې په دغه دشتو کې
دغه کارکنان دغه الله والا خلک را روان دي چې قوم ته ریلیف ورکو. خو پټرولو کې ارزاني راله نو ورسره 68 روپۍ غوړي خو هم ارزان شوي. خو راتلونکي بجټ باندې انحصار دی او راتلونکي بجټ کې قوم ته ریلیف راځي نو دې کریډ به تحریک ته ځي. سعد رضوي صاحب ته به ځي، ډاکټر محمد شفیق صاحب ته به ځي، د هغه کارکنانو ته به ځي. دا یاد ساتئ او دا باوري خبره ده. پرلتې به غځېږي په اسلام آباد کې او تر هغې به دغه کارکنان نه پاسي تر څو چې قوم ته ریلیف نه وي ورکړی شوي. پرون په ټوله پښتونخوا کې په هره ضلع کې د تحریک د کارکنانو د ضلعي امیرانو په صدارت کې اجلاسونه وشو او چې دوی اسلام آباد ته رانږدې شي نو په پښتونخوا نه به یو غټ جلوس د پېښور به په نسته باندې یو ځای کېږي او دغه شانتې بیا په مردان باندې او بیا په صوابۍ کې هلته به صوابۍ نه په جلوس په شکل کې ځي او بیا به هلته کې ډاکټر محمد شفیق صاحب چې د پښتونخوا امیر دی هغه به ورته استقبال ته ولاړ وي او د هغه په قیادت کې بیا هلته کې جلسګاه ته یعنې مشرانو سره ملاویده کېږي. د خبرو مقصد او مرام مې دا دی چې ګرانو کتونکو په عافیه صدیقي باندې تحریک کلم نه دی خاموشه شوی. خو نن سینیټر مشتاق احمد یو کوشش او هڅه وکړله. یقینا د دې نه انکار نشته چې دا فوزیه صدیقي د عافیه صدیقي خور په تک کې د حکومت په څه کردار نه وي. بلکل یې کردار شته، بلکل یې کوشش شته. خو دې کې موږ څه خبرې کوو دا موږ هسې بنیتي ښایو. دې کې پی ډي ایم کردار ادا کړی دی. پکار ده چې نورم کردار ادا کړي او دې دپاره پارلیمنټ په پلیټفارم باندې خبرې اترې مو کړي. خو موجوده وخت کې یو سړی خپله خرچه لګوي، خپل وخت لګوي، هغه امریکې ته ځي، نو د سینیټر مشتاق احمد د کردار نه انکار کول چې کوم دی نو دا به ډېره لویه بنیتي وي. دا کلم نشو کولی. او خو چرې 4 کاله دی پی ټي آی حکومت او دوی کردار لږ هم ادا کړی وي. یو د خیر ښېګړې کار خو به موږ لیدلو چې او یار نن به برید تاول چې عافیه صدیقي خو دا موږ رخا کړې ده. د عافیه صدیقي ګناه قانون مطابق چې څه ده، خود کومه سزا چې هغې ته میلاو شوه یا په کوم تصویر چې د هغې مخې ته راځي او کوم چې مشتاق احمد خان د هغې ذکر په ټویټر باندې کړی دی چې د دغه شیشې ترمنځ دواړه خویندې یو بل ته اشارې چې یو بل یې خو غاړه ورکړې وه، یو بل یې ښکل کړې وې په اتکړو کې بنده. یار ترکمې په زندان کې تا ساتلې ده. نو په دې باندې لږ سوچ پکار دی چې کردارونه نه پټېږي، خو موږ په کردارونو باندې ډېر خپل بغض او بنیتي وښایو. نو داسې بس خبرې دي. او زه به یو نږدې د پښتنو له یو مثال ورکم. د دې تورمزو یو کس فضل جان سند کې کچې ته تختولی شو 25 لکه روپۍ غوښتنه یې کوله. زموږ د 400 څه ملګري زما په شمول موږ یو تحریک روان کړ. تحریک چې کوم دی حکومت او سیاسي خلک دې ته مجبوره کړل چې هغې کې هغوی کردار ادا کړ. هغې کې پی ډي ایم هم راغی، هغې کې آفتاب شرپو هم کردار ادا کړ. هغې کې بیا مهم رول چې کوم دی ایمل ولي خان چې د زرداري په ذریعه د بلاول بټو په ذریعه موږ هغه ځای ته ورسېدو. اوس د دې بنیاد چې چا یې ښودلی دی نو د هغوی پکې مهم کردار لوبېږي. خو چې یو سړی په دې نه پوهېږي نو هغه خو د هغه بېله خبره ده. خو موږ د دغه کردار نه، د دغه خسو نه، د دغه ستړو نه انکار نشو کولی چې د دوی په وجه باندې خبره دغه ځای ته ورسېدله. موږ له به لږ شانتې په دې باندې نیتونه کلاول وي چې څوک هم کردار ادا کوي چې موږ د هغوی شکریه ادا کوو. د هر کار د هر غټ میشن شاته یو تحریک وي، څو کسان وي. لکه زه به د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم مثال دلته کې درکم چې هغه کله دعوت تبلیغ شروع کو نو هغه لاول ځان سره ملګري برابر کړل او د هغه شپږو ملګرو نه صحابو نه چې پس چې کوم دی نو هغوی د دعوت کار شروع کو.
دا 313 ذکر کېږي، دا 313 نه دا 313 دی. هغه 313 جهادیان چې دوی بیا جهاد وکړو، هغې له خلکو رنګ ورکړي، ویې لکه نه 3 شو نه 13 شوې، دا 313 صحابه دي. نو ګرانو کتونکو کلیر کټ دا یو خبره کول غواړو چې د ماضي حکومتونو په عافیه صدیقي باندې ډېره خاموشي اختیار کړې ده. بیا د عمران خان چې د هغه دویم کور وایي چې امریکا ده، او د امریکې په پارلیمنټ کې په لومبني ځل چې نه بټوله نه بېنظیر بټوله نه نواز شریف له نه چېرته د پاکستان بل لیډر له مزاحمت شوی دی، 80 د پارلیمنټ غړي د ده په قرارداد باندې دستخطي کوي چې مخې ته راغلي دي، او بیا هغه زلمی خلیلزاد چې هر وخت چغې سورې وخي، یو پیر هم د عمران خان صاحب ورته نشي ویلی چې یاره دا عافیه صدیقي پاکستانی ده، د پاکستان خلک ډېر خفه دي او دا کار خو وکړه. دوی په ډېره خاموشي اختیار کړله. نو چې چا هم کردار ادا کړی، کردارونه نه پټېږي، خو هغه جمعیت کوي، خو هغه مسلم لیګ نون کوي، خو هغه پیپل پارټي کوي، خو هغه جماعت اسلامي کوي، خو هغه بله ډله کوي، خو هغه بله ډله کوي. خو چې نن کوم پاکستان بچو مارچ دی، نو په دغه پاکستان بچو مارچ کې د هغوی چې کومې غوښتنې دي، په هغه غوښتنو کې په سرپرستو غوښتنو کې چې کومه ده د عافیه صدیقي رخایي خو هم ده. د دې نه تاسو انکار کوئ، هغه بېله خبره ده، خو زه څه په دلیل او په ثبوت باندې خبره کومه. الله دې کي چې عافیه صدیقي خپل کور ته راشي. نن خو نه مور شته، هغه بچو له راشي. یو بچی هغه هم لا لاپته دی، 80 کاله قید پې ختلی دی، ګیره شوې ده، ترهګرۍ په جرم کې ده، چې کوم الزامات یې پې لګولي، چونکې دغه الزامات هغې مسترد کړي دي. کوم نوو ملګرو ته پته ني، نو هغې د القاعده سره د تړون په وجه باندې هغه ګرفتاره کړې ده. زه هم خدا وایم چې په پاکستان کې ولې سزاګانې ورکړې شوې وې، دلته جیلونه شته، خو نه پوهېږو چې دلته کې امریکا هر ځای کې لاسوهنه وهي او هغوی ته هغه حواله شوې ده. او هلته کې په ډېر ظلمونه، جبر، زیاتې کېږي چې د هغې سر هم خوږ دی، او هغه ذهني چې کومه ده توازن ډېر کلونه وشو، کافي وخت شو، خو بیا خو هم دغه یو ډېره تکړه ښځه ده چې دغه ټولو حالاتو مقابله کوي. نو ګرانو کتونکو تحریک والا دې وخت کې په سو پښتونخوا کې چې کوم دی هره ضلع کې د ضلعي صدورو په مشرۍ کې میټینګونه وشو، او د چا پښتونخوا نه او بیا په خاصه توګه 400 نه به هم په زرګونو شمېره کې دغه کارکنان د نست انټرچینج سره به د پېښور او دا یو ځای کېږي، بیا به نوښار کې، بیا به د صوابۍ نه چې کوم دی د جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځي، او اسلام آباد کې ولته ډاکټر محمد شفیق صاحب استقبال کوي، او دغه په قیادت کې بیا مرکزي ځای ته چې کوم دی نو ځان رسوي، او تر هغې به دا پرلتې غځولې وي تر کومې چې قوم ته ریلیف نه وي ورکړی شوي، او راتلونکي بجټ کې امکان دی چې د تحریک په وجه باندې پاکستانی قوم ته ډېر زیات ریلیف دا کومه ګراني چې راغلې ده په دې کې ورته ورکړی شي انشاءالله په بجټ، او دا په دغې باندې به انشاءالله په بل پروګرام کې خبرې اترې کوو. ډېره مننه.